بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه لگ یو آیات دوه یو کسوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدقت يا رب العالمين جزاك الله الحمد لله دے اللہ لوی احسان اور انعام دے پتا سو کو منقول بانی خصوصاً د مولانا هیرت الرحمن سے د والد محترم د مشرانو د کلی د علاقې د کې چې کوم ناس حضرات دي دا ډېر لوی خوشقسمتي ده چې د قرآن عظیم سره نسبت ته او تاسو دمره همت کو چې دا شل سپاره تفسیر تاسو کو دا د الله احسان دی پتا سو پیرزونه ده الله دې دا پیرزونه قائم دائم لري او الله دې دول نور مزید توفیق ورکړي چې دا قرآن عظیم هم په دغه لهجه باندې اخر ته ورسي دا دې الله جل شانه هر چا باندې دا نعمت نه پیرزو کیږي چې څوک یې خوښ وي نو په هغو باندې پیرزو کیږي داسې مواقع داسې ځایونه نه میلاویږي چې هلته کې سړی د قرآن عظیم زده کړه وکړي ما حقه د هغې تفسیر وکړي خدا ستاسو خوشقسمتي ده د دې علاقې خوشقسمتي ده الله دې دا نعمت قائم دائم لري دا شل یویشتمه سپاره ده دا د په سورت عنکبوت کې دا ذکر شوی ده او سورت عنکبوت دا مخکې زیات حصہ ذکر شو دا قانون دی په تفسیر چې کوي نو د سورت با د سورت سره ربط چې یو سورت د بل سورت سره ربط راشي چې دا سورت د بل پسې سوال راوړو د دې هغه سره سم مناسبت دی نو دا رنګه هغه هم مخکې تیر شوی دا چې د سورت عنکبوت او د سورت قصص سره لکه مخکې سورت قصص ذکر شوی دی نو هغه سره د دې دا مناسبت ته چې پاغې کې هم د توحید بیان او په سورت قصص کې د حضرت موسی علیہ السلام واقعات د نور پیغمبرانو چې هغه باندې څومره تکالیف تیر شوي د الله د توحید په بیانولو باندې دغه رنګه دا سورت عنکبوت چې ده دا هم د دې موضوع د دې سورت د ربط نه بعد بیا د سورت موضوع ضروری ده چې تاسو موضوع او دعوت د سورت چې دې سورت کې د اول نه تر اخره پورې د دې دعوت سره د دې صورت قرآن عظیم خطور دا د عبرت او د حکمت نه خالی نه دی نو ته به د دې صورت دعوه پیژنې چې دې کې د دې دعوا صدا نو دې کې چې څومره واقعات ذکر کیږي څومره دې کې بحث کیږي مزاغه ټول رجب هغه دعوی ته کیږي دا هغه دعوی سره به د دې مناسبت چلیږي نو د دې صورت هم دعوا توحید دی نو چې توحید دی نو په توحید باندې بیا د دعوی نه وروسته چې کله صورت کې دعوه ذکر شي او ته دعوه وپېژنې چې صورت څه دعوه ده څه موضوع ده
نو د هغې نه به وروسته بیا دلیل په دعوه باندې پیش کوي چې د دې دلیل سره نو په قرآن کې بیا باقاعده دا دلایل د هغې دپاره پیش کېږي. نو د موضوع دپاره په دې صورت کې صورت عنکبوت کې چې توحید دی دې دپاره دلایل شپږ دلایل دي کې ذکر شوي دي. څلور دلایل مخکې ذکر شوي دي او اتل ما اوحی الیک دا پنځم دلیل دی او یو دلیل بیا وروسته را روان دی. نو دا شپږ دلایل په دې صورت کې په دې دعوې د ثابتولو لپاره شپږ دلایل ذکر شوي دي چې دا توحید دا یعنی دعوه د صورت ته چې دا په کومې طریقې څلور دلایل بیا هغه بیا په بعض دلائل عقلی دي. عقلی دلائل قرآن کې عقلی دلائل ذکر کیږي. دلائل هم بیا په درې قسم دي، عقلی او وحی او نقلی. دا یعنی دلائل مخکې دي صورت کې مخکې د دینا څلور دلائل ذکر شو هغه عقلی چې الله تعالی زمکه اسمانونه پیدا کړی دي دا ټول عقل نه مونږ دا معلومو دا ټولو دا مافیها په دې کې پیدا کړي. دا مشرکین به هم دا په دې اقرار کوو چې دا ټول الله پیدا کړي دي. نو د دې وجې نه آخري دلیل باندې هم دعوه به ثابته وي چې هر کله الله دا پیدا کړي دي ځمکه اسمانونه دا نظام هغه چلی نو هغه واحد ذات دی، هغه سره شریک پیدا کول نه دي پکار. نو دا عقلی دلائل مخکې پدې کې څلور ذکر شو. دا چې دا پنځم دلیل دی دا دلیل وحی دی. اتل ما اوحی الیک دا دلیل وحی دی. د وحی په ذریعه سره الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې قول لته هغه څه چې وحی کول شي تا ته من الکتاب د قرآن نه د قرآن نه دا تا وحی کولی شي چې الله واحد دی. دا د ټول قرآن موضوع هم توحید دی. د څومره انبیاء علیه السلام څومره آسماني کتابونه چې دا هغو دعوه توحید دی. ځکه الله جل شانه خپل وحدانیت هغه په دې کې ثابتوي چې زه واحد ذات یم، د ما سره شریک مه پیدا کوئ، موږ په صفاتو کې او نه په ذات کې. نو د دې وجې نه دا دلیل وحی دی. الله وی چې قول ولته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما اوحی الیک هغه چې تا ته وحی کولی شي په هغې سره من الکتاب د قرآن نه. کتاب نه مراد قرآن مراد دی، قرآن عظیم. قرآن کې دا تا ته وحی کیږي او دا وحی په ذریعه سره دا ثابتېږي چې الله واحد دی. د دعوه د صورت ته رجوع وشو که نه الله واحد دی. دا ته د ځانه نه وایي بلکې تا ته وحی کېږي چې الله تعالی یو ذات دی او د هغه سره شریک مه پیدا کوئ. ورسېږي نو د دې نه یعنې دا یعنې ثابته شوه دا په دلیل وحی سره. او وروسته بیا یو دلیل بیا نقلی دی، دلیل نقلی. نو هغه بیا وروسته را روان دی. هغه دا دی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخذ ذلك نه فالذين آتيناهم الكتاب ذلك دا پسیر روان دی. دا دلیل نقلی دی. نو دې کې څلور دلایل په دعوه د توحید باندې ثابت شوي دي. دا دلیل وحی دی. نو ته الله وی چې ته ولولادو ته د کتاب خپلنا چې دا زه واحد ذات یم ما سره شریک مو پیدا کوئ. واقیم الصلاة او ته قایموه مونځونو لره. ځکه د دې ودې سره څه مناسبت دی؟ ته قایموه مونځونو لره وحی کولی تاسیسات. ځکه چې ته توحید بیانوي تا ته به وحی کېږي د الله خپل صفات تا ته به بیانوي ته به قوم ته بیانوي هغه. نو تا ته به تکالیف په دې کې میلاویږي، تا ته به مصیبتونه میلاویږي، تا ته به ضرر د مشرکین او د کفار د لاسه به تا ته ضرر میلاویږي. نو ته اقیم الصلاة ته مونځ کوه. دا مونځ دا
دې دپاره کوه چې دې مونځ سره انسان ته تسلي میلاویږي، د صبر ماده انسان کې پیدا کیږي. چې کوم انسان مونځ کوي نو هغه ته که تکالیف ډېر راشي دنیوي، ډېر مصیبتونه راشي، خو هغه مونځ سره هغه اسانېږي پې. نو د دې وجه الله وایي چې واقم الصلاة ته مونځ کوه. ځکه دا مونځ چې دی که د دې مشرکینو د دې یهودو د لاسه تا ته تکالیف میلاویږي د توحید په بیانولو کې، په دا وحی چې ته بیانوې توحید وته، نو مونځ کوه نو تا ته به اساني میلاویږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معمولو چې کله به په هغه باندې څه تکلیف راغی یا به څه پریشاني راغله یا به د دشمن د لاسه څه تکالیف شروع شو یا به آسماني داسې تیاره به راغله، وریځ به راغله او ګړګړ به شروع شو، نو نبي علیه الصلاۃ والسلام به مونځ کوه. دې مونځ سره انسان ته تسلي میلاویږي. د دې وجې نه او په ده سره په دې کې د انسان ته صبر میلاویږي، مونځ سره صبر میلاویږي. که تا باندې تکلیف ډېر راځي خو هغه به ته برداشت کوې د دې مونځ د وجې نه. ځکه چې مونځ خو هغه مونځ چې هغه د حضور سره وي، داسې مونځ نه لکه ما ته چې کوم مونځ کوو پوهېږې که چې کله ودرېږې لکه حدیث کې راځي نو ته به چې الله ته ودرېږې نیت وتړې نو ته به داسې وایې کأنه یراکا بیا کې چې ته د الله تعالی وینې مخامخ تا ته ولاړ دی داسې. او وإن لم تكن تراک فإنه یراکا پوهېږې که ته دې ونه وینې الله تعالی نو الله خو تا ویني که نه، په داسې شکل به ته الله ته ودرېږې. نو چې الله ته سړی ودرېږي نو که هغه باندې ډېر تکالیف راځي هغه تکلیف هغه بیا نه پوهېږي په هغې باندې، په هغې تکلیف بیا نه پوهېږي. نو د دې وجې نه الله تعالی وایي چې واقم الصلاة ته چې کله وحی بیانوې توحید بیانوې د زما د کتاب نه نو ته مونځ کوه. نو په دې مونځ باندې به تا ته اساني. دا موږ دپاره یو تعلیم شو چې تاسو باندې کله مصیبت راشي، تکلیف راشي د دشمن د طرف نه یا نور دنیوي څه تکلیف راشي نو مونځ کوئ. نو دا مونځ چې کوم دی دا انسان کې صبر پیدا کوي او دې هغه تکلیف بیا برداشت کوي. د دې وجې نه دا نیکان خلک دو ذکر اذکار مونځونه کوي او ذکر کوي، نو د دې وجې نه دو باندې هغه تکلیف دنیوي تکلیف هغو نه محسوسوي. بلکل که ډېر تکلیف راشي، که پیلوګه راشي، تنده راشي، نو زمونږ د جامع اشرفي متمم مکه د دې مفتی محمد حسن صاحب دا یعنی امبرسری دی د امبرسر نه راغلی و. د پاکستان د جوړېدو په شلم مرض باندې دا جامع اشرفیه په لاهور کې د جوړ کړه د انتخاب یو. نو بیا چې څه ورځې وشولې نو بیا زمونږ شیخین والعمره مولانا ادریس کاندی اهلوی رحمت الله علیه، دارنګه مولانا غلام رسول خان صاحب رحمت الله علیه، نو دو دغه وخت دا مدرسه چې قائموله نو بیا مفتی صاحب دا واقعا نور هر حال مفتی صاحب باندې څه بیماری راغله دا څه پریشن نو ډاکټران ورا نشه ورکوله. نو مفتی حسن رحمت الله علیه وی چې مالا نشه مرا کوي چې زه د الله ذکر کوم چې سړی نشه شي نو بیا خو ذکر نه پاتې شي که نه وی مالا نشه مرا ښه لوی پریشن ولا وکړو او هغه اړو مخصوصولو نه چې زما پریشن کېږي ولې هغه ذکر کې مصروف وکړه د الله په ذکر کې چې سړی مصروف وي نو که په ده باندې ډېر تکلیف راځي ټول حیران شو چې دا ګوره مفتی صاحب واړو څه نه یې فریاد وکړو نه یې څه سویلې وکړو هېڅ قسم او دا اړو مخصوص یې نه کړله. دا نیکان خلک چې په دې ذکر اذکار په دې منځونو باندې کم انسان چې مونځ کوي نو په ده کې صبر ماده پیدا کېږي او د دې وجې نه یعنی الله تعالی وایي چې اقیم الصلاة ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولولا هغه څه چې تا ته وحی کېږي د کتاب زمانه چې توحید دی خو تا ته چې کوم تکالیف رسي نو د هغې علاج دا دی چې واقیم الصلاة مونځ کوه. پوهېږئ که نه پوهېږئ
دا موږ د هغې لپاره څه دی علاج دی ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر د موږ خصوصیت دا دی تنهى عن الفحشاء چې دا منع کوي انسان لره عن الفحشاء د څه نه د زیاتی کارونو نه د مصیبتونو نه د دې نه منع کوي بیا سړي ته مصیبت نه رسي که مصیبت ورته راشي نو دی نه مخصوصوي پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دا د مانځه یعنې خصوصیت دی چې دا فحشا بالکل ختموي اول منکر او دارنګې چې کوم انسان کې ګناهونه اسه خطایت شوي زموږ دا خصوصیت دی چې هغه لرې کوي که نه نو د دې وجه اقیم الصلاة ته مونځ کوه د مونځ دا خوبي ده نو که په تا باندې هر قسم فحشا راځي مصیبتونه راځي او سخت کارونه راځي یا په تا نه څه کوتاهي شوي وي دا هر څه به دا ختموي مونځ د دې وګوره مانګزار سړی چې دی هغه د فحشاو نه د غلطو خبرو نه هغه یعنې ابا کوي هسې فطرتي هغه د هغې نه یعنې نفرت کوي که نه نو دا ولې دا د مونځ خصوصیت یې داسې خو په دې شرط سره چې مونځ د مونځ په طریقې ګورئ چې په حضور سره وي هغه شیان نه چې در زبان تسبیح در دل گاو خار این چنین تسبیح کې دارد اثر پوهېږئ پکه چې په ژبه باندې خو مونځ کې ارامې ولاړې او الحمدلله رب العالمین مونځ ارامې وایي خو لیکن په زړه کې د غویان د میخو هغه خیال دی هلته کې د دنیا سره تعلق دی ته به زړه او ژبه قول او عقیده زړه دا به ټول توجه د دې الله ته کوي نو چې دا د وکړه نو بیا که په تا مصایب راځي تکلیفونه راځي نو ته به نه پوهېږې په دې باندې پوهېږې ډېر صحابه داسې وي چې په جنګ چې هغو به په مانځه ولاړ وو په هغو باندې به دشمن دې طرف نه غشه ولګېده وینې به دارې به ترې ختلې هغو به نه پوهېدل چې یار ولې په مانځه به ولاړو که نه د مونځ دا خصوصیت دی چې د انسان کې د صبر ماده پیدا کوي او د توجه الله ته وي نو د دې وجه نه الله جل شانه فرمایي چې مونځ چې د فحشاو نه او د ګناهونو نه دا یې منع کوي سړی ولذکر الله اکبر او ذکر د الله تبارک وتعالی هغه ټول نه لوی دی بعض مفسرین وایي چې ذکر نه مراد مونځ دی ولا یعنی د ذکر یعنی چې مونځ دی دا الله تعالی دا یعنی مونځ دی الله تعالی چې دا ټول نه لوی دی خو دلته کې عام مفسرین چې مطلق ذکر ته مراد دی چې الله نوم اخلي ذکر کوي نو دا هم دا اکبر دا لوی دی د طاعاتونه د ټولو طاعاتونه اوچت طاعت چې دی نو هغه ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر باندې انسان اطمینان د زړه راځي نو د دې وجه نه ولا ذکر الله اکبر د الله ذکر دا د ټولو نه لوی طاعت دی د طاعاتونه د نورو طاعتونو نه نور عبادتونه د الله ذکر دا اوچت شی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله فرمایي چې یو ځل الله چې سړی ووایي دا یو ځل الله چې دا د دنیا د مافیها د ټولو نه دا اوچت دی په دې باندې ما ته ډېرې تسلي میلاوي یو ځل الله وایي پوهېږئ نو ذکر دا اوچت عبادت دی په دې باندې انسان ته یعنې تسلي میلاوي او نو د دې وجې نه ذکر چې دی دا اکبر دی دا ټولو نه لوی عبادت دی د عباداتو نه او والله یعلم ما تصنعون الله پیږي په هغه کسا کارونو باندې چې تاسو یې کوئ چې په هر څه باندې پیږي الله علیم دی پوه دی نو د دې وجې نه تاسو نیک اعمال کوئ ذکر کوئ مونځ کوئ توحید بیانوئ که تاسو ته څومره تکالیف راځي د هغې تفریح به الله تبارک وتعالی کوي دا څومره یعنې په مونځونو باندې چې څومره دا په هر چا کې چې دا عبادت پیدا شي او د مونځ سره تعلق پیدا شي نو الله تعالی هغه ته لارې کولاوي وایي تاریخ کې لیکي د طارق بن زیاد دا لوی جرنیل دی شو د مسلمانانو او د
چې کله په اندلس باندې حمله کوله نو په هغه وخت کې د ځان سره وزر فوجیان را اوچت کړ او څلور جازونه بحری جازونه هغه کې بیړیو کې هغه کې کېناسته او لاړو اندلس ته ځان ورسول دو چې کله بیړی ته ختل نو دو رکعاته مونځ وکړو او د الله نه سوال وکړي چې مونږ خو په اندلس باندې حمله کوو او د هغې د دې په منځ کې ډېره د ورځو په سمندر کې فاصله وه دور لاړ هغې باندې حمله کوي اوس نو 2 رکعاته مونځ یې وکړو نو چې څه وخت کې طارق کله دو بیړۍ ته وختل او روان شو نو د نبي علیه السلام ولا خوب کې ورغی ورته ویل چې او صحابه هم ورسره دي او ورسره وسلې دي وی چې ورځه ستا به الله تعالی به فتح راکوي پوهېږې دا د هغه مونځ برکات د عبادت برکات نو چې څه وخت کې بیړۍ د دوی څلور غټې بیړۍ وي او نو چې هغه اندلس ته ورسېدې دریاب په غاړه ودرېد سمندر په غاړه ودرېدلې دو ترې نکو شو نو دو طارق بن زیاد دومره یعنې د الله باندې بروسه جرنیل و د مسلمانانو خو چونکې هغه کې تقوا وه هغه کې یره وه د الله نه نو هغه فوري طور سره هغه بیړۍ څلور هغې ته تللی و هغه یې وسوځولې نو ټول ورته ملامتیا ورکوله چې تا موږ پردي وطن ته راغلو په منځ کې سمندر دی مخې ته دشمن دی موږ به څنګه وځو بیا به څنګه خپل وطن ته ځو علامه اقبال صاحب هغه اشعار لیکي طارق کے در کنارہ اندلس سفینہ سوختو طارق کے در کنارہ اندلس سفینہ سوختو گفتن دکار توبہ نگاہ خیرت خطاست اے طارقہ تا خو چې کوم دی دا بیړۍ وسوځولې دا خو د عقلمندو کار دی ونه کړ چې دا بیړۍ تا وسوځولې موږ به اوس واپس په سمندر کې په څه باندې ځو دا خو د ورځو د هفتو مزل دی دا خو د عقلمندو کار تا ونه کړ دوره میں از سواد وطن وی منگا دیر لر راگلی دو وطن اخوانا بعض چون رسے منگ بیا سنگا انتکی رسیگو ترکے سبب زی اروی شریعت کو جارا واسط دا خو سبب زمونږ د پاره تلو پرې بیړو کې او تا دا وسوځولې نو موږ به څنګه ځو نو طارق څه وایي هغه څومره جرنیل دی د مسلمانانو خو لیکن کره جرنیل چې دلاوري تقوادار کنه نو الوزي چې شرابي وي یا دغه وي نو هغه کوم ځای کې لار وکړي شي پیګه خندید دست خویش به شمشیر برد و گفت هر ملک ماست که ملک خدای ماست پیګه وی خندل طارق او ته دا وی چې دا بیړه د اوسو موږ بسنګ زو پدې اوس په سمندر کې هم نه شو لري هغه خندل او لاس ټولې ته ورو تورې اوچته کړدا شي وی خو جوړه وی هر ملک ماست که ملک چې دا تور را سره وي نو هر یو ملک زمونږ دی چې ملک خدای دی نو هغه زمونږ دی الله زمونږ دی نو دا ملک هم زمونږ دی دمره یې دلاوري وکړه الله تعالی هغه شروع وکړله رو هغه بیړو کې راغلی او هغه ټول علاقه یې وواله او هغه یې کوم دی فتح کړله نو دا د څه وجه وه تقوا وجه وه چې هغه د الله په ذکر باندې نو د الله په ذکر چې ته یو کار کوي هر یو کار چې ته شروع کې الله تعالی هغه کمال ته رسي هغه کاملیږي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی چې ولا ذکر الله اکبر د الله ذکر دا لوی دی د ټولو طاعاتونو اوچت طاعت چې دی نو د الله ذکر دی د الله ذکر کوه تاسو ته بلار یې نه هغه نه بندېږي والله یعلم ما تصنعون الله خپېږي په هغه چې تاسو کوئ که نیکي کوئ نو هغه الله هغې پوه دی که بدي کوئ په هغې پوه دی تاسو ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن دا اوس الله جل شانه د تبلیغ آداب بیانې تبلیغ آداب پدې کې بیانې چې کله ته توحید باندې رجب ټول
ار یو با چې کې ما تاسو ته وې په صورت کې چې دعوت څه شي هغه ته برج کېږي نو چې ته کله د توحید بیان کوي او اهل کتاب ته کوي کفار ته کوي مسلمانانو ته کوي نو ته به په حکمت سره کوي د سرزورۍ نه به کار نه اخلي د بدماشۍ نه به کار نه اخلي ته به په هنر باندې دعوت کوي ورکوي لکه تبلیغي حضرات دي که نه په چې لاړ شي او ځای ته که څوک ورته ډېرې بدې ردوي خو هغه ورته څه وایي نه خپل هغه کار کوي دعوت ورکوي پوهېږئ پې که نه نو تاسو چې یعنې دعوت د توحید ورکوئ نو تاسو به په هنر سره ورکوئ آدابو نه به خیاله نو دا د تبلیغ آداب بیانوي الله تعالی ولا تجادلوا او تاسو جګړه مکوئ اے مسلمانانو اهل الكتاب د اهل کتاب سره چې یهود نصارا دي او سره جګړه مکوئ بلکې په نرمۍ سره او سره خبرې کوئ په حجت سره خبرې کوئ په دلایل سره خبرې کوئ الا بالتي هي احسن مگر که خبرې او سره کوئ نو په ښه طریقې سره وکړئ احسن طریقې سره په داسې طریقې سره وکوئ چې تا هغه پاغه باندې تا سره یعنی مخاصم نشي او تا سره جګړه ونه کی او تا سره عناد ونه اخلي په خطر کې سره الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلق چې ظالمان دي دونه او هغه نه مني په نرمي طریقې باندې په نرمي لهجه باندې هم هغه خبر نه مني بیا هغه پس خبره وکړه وي چې کومه بلا نه خلاصي بیا بوله غاړه غاړه ورسي پیګر نو چې کوم خلق چې هغه په نرمه تر لهجه سره نو بیا نو هغه سره سکاو بیا هغه سره زوري کوا هغه ته خپل زور خیر کدا چې خو بیا کمزوري کوي اسلام دې بیا کمزوري کوي الا الذين مگر اخر ظلموا منهم چې ظالمان دي دونه وقولوا او داسې نرمه لهجه بسنګ وي چې تاسو د اهل کتاب سره د کفار سره دعوت ورکوي د اسلام نو په کومه طریقې سره په نرمه طریقې سره داش طریقې وقولوا آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله باندې توحید کوم موږ په ایمان په الله راوړل آمنا بالذي موږ ایمان راوړل په ذات باندې انزل الینا چې نازل انزل الینا و انزل الیکم چې نازل کړی تاسو ته او موږ ته کتاب آمنا موږ ایمان راوړل بالذي په هغه کتاب باندې انزل الینا چې نازل شوی دی موږ ته چې موږ ته نازل شوی دی کوم کتاب موږ په هغه ایمان راوړل و انزل الیکم او دا رنګه موږ ایمان راوړل په کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته هم ولې زموږ خو ایمان په خپل کتاب هم دی او په نور کتابونه آسماني باندې زموږ د ایمان اجزا من عند الله دی د الله طرف نازل شوی و انزل الیکم انازل شوی تاسو ته و الہنا و الہ بداس پنر ملي حدیث را ورته دعوت ورکوي و الہنا و الہکم ازمن معبود او معبود تاسو واحد یو دی زمن معبود زمن الہ او تاسو الہ هغه یو دی دغه په سفر نشته کنه نو چې یو دی نو ونحن له مسلمون او منګه پدې الله تعالی باندې یعنی متوعین د الله تعالی مونږ په توحید باندې توحید مونږ تسلیم کړي نو تاسو ولې تسلیم وای پیګم نه مونږه په خپل کتاب هم ایمان راوړل تاسو په کتابو دا رنګه هغه تاسو الہ دې زمونږم الہ دې یو الہ دې په کار دا چې مونږ خو پیسې مونږ خو مسلمانان شو مونږ خو دغه په توحید باندې قائل تاسو ولې نه قائل کې په دې طریقې سره به تبلیغ کوي دا څه باندې کوي چې سرزوري وکړي که سرزوري کې خو بیا جګړه جوړیږي نو الله جل شانه دا فرمایي چې په دې طریقې سره تاسو دعوت ورکوي وکذالک انزلنا الیک الکتاب هم په دغه طریقې سره موږ نازل کړی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن نو فالذین آتیناهم الکتاب هغه خلک چې ورکړي موږ هغه ته کتاب یؤمنون به وذا فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون دا دلیل نقلی دی مطلب دا دی چې په دې کتاب باندې لکه چې څنګه موږ ایمان راوړل او د توحید باندې موږ قائلو دا رنګه
کم خلق چې بعض پتا شو کې دي هغه هم په دې قایل دي لکه عبد الله ابن سلام شو او داغه مرګري شو پیګه به کنه نو د دې وجه نه تاسو څه کوئ تاسو په دې باندې ایمان راوړئ دا دلیل نقلی دی ها یعنی نقل دې دلیل نقلی نشي هغه خلق چې فالذین آتیناهم الکتاب خلق چې ورکړل موږ او ته کتاب یعنی قران یؤمنون به ابو ایمان راړي په باندې لکه د دون شو د عبد الله بن سلام شو یا د مرګ شو ومن هؤلاء من يؤمن به اباظ د خلقنا هغه دي چې هغه د دې مکه والا من هؤلاء نه د مکه والا مراد دي بعض د مکه والا نه هغه دي یؤمنون به چې هغه ایمان راوړي په قرآن باندې او ډېر په کې دي چې هغه ایمان راوړي وما يجحد بآياتنا او انکار نه کوي په آیاتونو زموږ باندې الا الکافرون مگر کافران نو د دې وجینا تاسو یعنی سو کوي تاسو مو ایمان راوړل لکه باج اهل کتابو پتا سو کوي چې هغه ایمان راوړو او هغه حق او پیژند چې دا کتاب حق دی لکه عبد الله بن سلام دا مرګري شو نو دا نه تاسو مو ایمان راوړل او په دې باندې یعنی انکار نه کوي مگر کافر انکار کوي تاسو د کافرینو نه مگر تاسو د الله وحدانیت معنی دا توحید په دې دو دلایل ساده لکه ثابت شو دلیل وحی او دلیل نقلی او سلو دلایل مخکې عقلی ذکر شوی دي دا شپږ دلایل په دې صورت کې نو هغه دا ذکر شو په دې باندې نور رسول بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه یعنی رسالت هغه ته اشاره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی اثبات رسالت او دغه ازاله د شبهات او د شکوک او د منکرینو د رسالت چې کوم خلق منکر د رسالت نه دي یا هغه لپاره دلایل وسو پیش کوي پیګه خدا د دې صورت دعوا او د صورت دلایل عمده غدي په صورت عنکبوت کې چې هغه بیان وشو الله دې موږ او تاسو لپاره باندې علم توفیق راکړي د عمل توفیق راکړي الله دې مولوی شیخ الله الله دې د قرآن الله دې دا قائم دائم لري الله دې د برکات پیدا کړي کوم حضرات چې په دې تفسیر کې مشترک او شریکيږي پیدا حاصل الله دې د دوله د دې وجونه په دنیا آخرت کې ورکی الله دې دافع قائم دائم په دې جماعت کې په جامع مسجد کې قائم دائم لري الله تعالی دې مونږ تاسو ټول ناراضي شي الله دې مونږه د قران عظیم د فضائل د قران عظیم د علم نه الله تعالی مونږه حسره کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بس